دا یاد وساتئ. که عالم وي که هر څوک وي، نبي علیه السلام فرمایي په دین کې هر سړی له ځان نه اوچت حسابوئ، هر سړی له ځان نه اوچت حسابوئ. دا یاد وساتئ. چا هم چې عاجزي کړې ده تر نن پورې هغه سړی ذلیله شوی نه دی. ذلیله کېږي څوک؟ چا هم چې تکبر او غرور کړی دی. چا چې غرور او تکبر کړی دی هغه ذلیل شوی. په دنیا کې چا هم چې عاجزي کړې ده تاریخ گواه دی. څوک به داسې ونه وایي چې فلانی ذلیله شو. نو عاجزي یې وکړله. موسی علیه السلام ته وایي ته واچوه، وایي نه تاسو واچوئ. نو 300 اوښانو باندې پړي رسۍ کیسې راوړې وې، جادوی چې باندې بس هر طرف ته میدان دی، مارونه منډې وهي، خلکو په سترګو یې جادو وکړو. په حقیقت کې خو رسۍ وې پړي. موسی علیه السلام څه وخت چې خپله لښته ګزار کړله، دومره غټه اژدها جوړه شوه، دومره غټه اژدها چې دا ټول مارانې بس یوه لقمه یوه نوړی یوه لقمه یې کړله او تېرې کړله. جادوګرو ته دلیل میلاو شو، دلیل میلاو شو چې دا چېرته جادوګر نشي کېدی. نو سې وې آمنا برب موسی و هارون، موږ د موسی او د هارون په رب باندې ایمان راوړو. نو یو چې انسان ته دلیل میلاو شي، دویم دلیل بیانونکی چاته میلاو شي، نو دا سړی په رای راست باندې راغلی شي. او دریم پاکیزه عقل، چونکې دلیل خو ابو جهل هم کتلی، عتبه هم کتلی، شیبه هم کتلی. ابو جهل دومره پورې وکتل چې سپوږمۍ یې ورته 2 ټوټې کړه. خو الله پاکیزه عقل نه ورکړی. کوم انسان ته چې الله پاکیزه عقل ورکړی وي دا انسان کامیاب.